Assalamu alaikum students. The 10th class physics waves or simple harmonic motion. اولنی چپټر چې کوم زموږ سره لسم دی دا غي ایکسرسایز ام سی کیوز مونږ نن حل کوو. نو اولنی ام سی کیوز زموږ سره د چې ټرانسورس ویوز دی ان ا سټرینګ پر رسۍ کې چې کوم ویوز پیدا کیږي کو رسۍ ته دیوال یو طرف ته وتړي او بل سره لاس کې ونیسي او دا تخکته برکینه په دې کې چې کوم ویوز پیدا کیږي دا زموږ سره ټرانسورس ویوز دي. صحیح ده، مونږ مخکې ویلي یو لانګیټیوډنل وی یو ټرانسورس ویوز وي. دا ټرانسورس ویو چې کوم په دې کې پیدا کیږي دا غي امپلیټیوډ ا دی، هر څومره دی بس جنرally موږ غي امپلیټیوډ لا ا نام ورکړو. نو بیا څه چل موږ کو اټینی سپارټ از کلرډ ریډ یو وړکه غوندې په دغه رسۍ چې ټوله یو شانته ده نه په باندې موږ د یو ریډ کلر وکړو. صحیح ده، څنګه چې ورسې ده دا ټول یونیفارم ده، بس یو ځکه دا مادل ته لاس کې نیولې ده او دلته یو دیوال سره اٹیچ کړی ده. دې ځبانه موږ د ریډ کلر وکړو، ریډ سپارټ موږ وکړو. بیا څه چلو شي از 1 سایکل پاس کله چې یو چکر یو ویو مکمل پاس شي د ریډ پارت نه دی زینا. نو څه چل کیږي واټ از ټوټل ډیسټنس کورډ بای ریډ سپارټ. دا ریډ سپارټ چې کوم د ټوله څومره فاصله کور کوي. دلته زموږ سره ا بي سی ډي چوائسز دي، خو ما ډایرکټ ډي چوائس پدې کې کریکټ دی 4a. د دې جواب راځي یعنی کې دا ریډ سپارټ چې کوم د ټوټل ډیسټنس 4a کور کوي. او سمپل خبره ده دا ریډ سپارټ چې کوم ویوز پیدا کیږي پدې کې یو کرست وي او دا شانته یو بټرف وي. کو چرته زما سره یو وی دا شان د نورم ډیر زیات ویوز دي، موږ په یو باندې فوکس کوو. دا سپارټ به یو پیرا برالاړ شي ا فاصله به کور کی یو امپلیټیوډ، بیا به دا غزه نه یو ا امپلیټیوډ لاندې راشي ټول به 2a شي، بیا به دا شان تر دې ځنه یو ا لاندې لاړ شي 3a بشي او بیا به دا ځنه بیا واپس راځي ځکه چې به خپل حالت ته واپس راځي مين ته یو ا بل کور کی 4a بشي. دا به ټوټل چې کوم دی 4a ډیسټنس کور کوي. خو یاد ساتئ ډیسپلیسمنت به زموږ سره 0 وي ځکه چې دا پارټیکل د کم ځای روان شو نو واپس اقضیه ته به تر اله. نو لہذا په دې کې چوائس डी करेक्ट دی کې وای د نمبر کې چې which of the following does not affect the period of spring mass system. spring mass system چې کوم ټایم پیریډ دی د a b c d څلورونه کوم ورکړي په دې کې کم یو چې کوم دی هغه ټایم پیریډ باندې اثر نه پرې باسي. ټوټل نمبر کې وزر ټایم پیریډ د پاره چې کوم spring mass system دی هغه فارموله ولیکم t = 2 pi under root m by k. دا زموږ سره د ټایم پیریډ فارموله ده. m څه شه دی دا ماس اٹیچ ټو د سپرینګ دی، لہذا ماس باندې هو ډیپند کوي او دی و چې مطلب ماس متاثر کوي اثر پر باسي په ټایم پیریډ باندې. کو ماس سیوا کې ټایم پیریډ سیوا کیږي، ماس کمې ټایم پیریډ کمیږي، دی و چې اثر پر نه کوي، نو لہذا دا ماس باندې خو اثر کوي. سپرینګ کانسټنټ دی لہذا کې چې کوم دی په هغه باندې اثر کوي. صحیح ده، امپلیټیوډ په دې کې ذکر نشته لہذا امپلیټیوډ په باندې هیڅ قسم اثر نه کوي. په دې کې سی سټوډنټس ام سی کیوز نمبر 3 کې وایي چې ان object of mass m oscillates on the end of a spring. زموږ سره سپرینګ داسې ٹھیک ده او دا د یو دیوال سپورټ دی بره چت دی، داغه نه یو سپرینګ داسې زموږ سره راځوړند دی او داغه سره یو ماس مونږه ام اٹیچ کړی دی. نو دی وایي چې دا اسیلیشن کوي یو اینډ اف سپرینګ ته او بل اینډ بر اٹیچ دی. اوس مونږ څه کوو دته په یو ټایم پیریډ وي او ظاهر خبره دا ټایم پیریډ فارموله مونږ ته یاد ده t = 2 pi under root سپرینګ لپاره m by k او د پندولم لپاره l by g. دا فارموله مونږ ته یاد ده. دا بر دې ټایم پیریډ سره څه کوي اسیلیشن بکې یا وایبریشن بکې. اوس وای ټو ډبل دټ پیریډ، اوس مونږ وای د مخکې څومره ټایم سره اسیلیشن کا او څومره د ټایم پیریډ، اوس مونږ غواړو چې دا ټایم پیریډ د ډبل شي. مخکې 2 سکند کې یو چکر مکمل او اوس ویم چې 2 2 4 مخکې 10 سکند کې اوس ویم چې را 2 دای 20 سکند کې چې کوم د یو چکر مکمل کی. نو د لپاره ز ماس بچ کما دا ماس چې کوم په دې کې موجود دی په دې کې به چینج راوړم چې ټایم پیریډ کې څه چینج راولم. نو چینج مونږ راوړو ټایم پیریډ سیوا کول غواړو ډبل کول غواړو، ظاهر خبره چې ماس به سیوا کوم کوم به نو دا m by 2 دام پکې نشه ځکه چې ته دا ماس لري کې داغه به داغه په نیم ماس ولګي مطلب کم کې. نو دا چایس پکې نه دی صحیح. دا شان ماس یو په څلور رقم کې دام صحیح نه دی ځکه چې ماس ته کمې نو ټایم پیریډ کمیږي او موږ ته وایي چې زه ټایم پیریډ ډبل کول غواړم. نو زه د ماس سره څه چل وکم سمره سیوا کم نو کومول ولا اپشن ته ما ختم کړ. نو اوس خو یا ماس په ځای باندې ډبل ماس ولګاو یا 4 ګونه زیات ماس ولګاو. نو زه د ایکویشن 1 نام ورکوم. اس کو فرض کا زه د ټایم پیریډ به معلوموم اله چې کله زما سره ماس په ځای باندې زه 4 ګونه ماس ولګوم دا زما سره شي 2 pi under root m m نه 4m divided by k. دا زما سره هغه ټایم پیریډ شي چې کله زه ماس لري کوم دا په ځای باندې 4 ګونه غټ ماس ولګوم. دا ځل کې لشم دا چې دا 4 بدن روټ نه رابار کم دا به 2 شي او باقی به مقه شانته وی کم لکه څنګه چې زموږ سره مخکې 2 pi under root m by k او کو زه وګورم دا 2 pi under root m by k 2 pi under root m by k دا اکچولی ټایم پیریډ دی. ټی ډیش چې کوم دی دا زما سره چې ما په کله پټینګ وکړو 2 pi په خپل ځبانه m په ځبانه می 4 ولګاو سره 4 ګونه می ماس بڑاو کو k as it is ویل دا 4 د انډر روټ نه رابار شو بار 2 2 4
دنه مې از کوم څه چې پاتې 2 پای انډر روټ m by k as it is ولیکل. خو زه وګورم 2 پای انډر روټ m by k اکچولی زما سره د t برابر دی دا دی، لہذا دو مې هغه شانته ولیکو او دې په ځای باندې مې t ولیکو. دې مطلب دا چې اوس کوم ټایم پیریډ t ډیش دی دا زما سره ډبل شو، او هغه کوېسچن کې مو وایي چې زما سره ټایم پیریډ ډبل شو. کله ډبل شو چې کله ما د ماس په ځای باندې 4 ماس ولګاو، لہذا 4 ماس پکې سی کړ. ام سی کیوز نمبر 4 کې وایي چې ا کار ماونټډ آن شاک ابزاربر. زمون سره موټر گاډي وغیرہ چې کوم دی دا د باډي ټوله په شاک ابزاربر یا موږ د پښتو کې شاک ابزار وي په دې باندې پرته دی. صحیح ده. لایک ماس آن سپرینګ، لکه څنګه چې سپرینګ سره ماس اٹیچ وي، لکه مثلا دا زمون سره فریم دی، د دې فریم نه بعد چې کوم دی کې شاک ابزاربر لګیدلی سپرینګانی دا شانته دلته مې څلور شاک ابزاربر د څلور ټیرونو د بره شاک ابزاربر لګیدلی. صحیح ده. او بیا د هغې د بره چې کوم دی باډي هغه د بره ډریور ناسي یا سورلۍ وغیرہ کینی. دوی وایي چې دا سیستم زموږ سره بالکل داسې دی لکه څنګه چې دا یو دیوال دی، د دې سره یو سپرینګ اټیچ دی او هغې پسې لاندې چې کوم دی څه دی ماس دی. دا شانته دا باډي فریم چې کوم دی دا زموږ سره یو قسم له دیوال دی، دیوال سپورټ شو، د دې نه بعد شاک ابزاربر سپرینګان لګېدلي، د هغې نه بعد سپرینګ لګېدلی او بیا پې د بره سورلۍ وغیرہ کینی، وزن دی ماس دی، نو دلته زموږ سره ماس دی. بالکل دا سیم سیستم دی. نو دوی وایي دا بالکل دواړه لایک سیستمز دي. اف وی اګنور ډمپینګ، په دې شاک ابزاربر کې دنه ډمپینګ وي. صحیح ده. دا باډي واپس خپل حالت ته د سپرینګ خپل حالت ته بیرته زر راولي، ډمپینګ افیکټ پکې. خو سپوز ډمپینګ پکې د سره شته دی نو دا بالکل ساده سپرینګ دی لکه څنګه چې دلته how will its oscillation frequency change if passenger are loaded. مطلب دا دی چې مسافر ور وختل خلک پکې کېناستل نو د فریکونسي باندې بس اثر پرې وځي څنګه به چینج کیږي. موږ ویلو ټایم پیریډ زموږ سره برابر وي د سپرینګ ماس سیستم 2 پای انډر روټ m by k. ٹھیک ده. او که زه د فریکوینسي معلوموم د فریکوینسي موږ د ټایم پیریډ ریسیپروکل اخیستی وو که نه، دا زما سره برابر 1/2 پای انډر روټ k by m. کلیر. اوس دوی وایي که فرض که زه فریکوینسي معلوموم نو دا یو ریلیشن شو زما سره چې فریکوینسي او د ماس ترمنځ انورس تعلق دی. نو اوس کو د ګاډي ته خلک ور وخیږي نو ماس سیوا شو، چې ماس سیوا شو نو فریکوینسي به زما سره اتوماتیکلی کمیږي. د سپرینګ مطلب دا دی چې د سپرینګ سره کله زما سیوا کم کنه ځکه دا دواړه بالکل سیم سیستمز دي. نو کو چېرته زه دلته وړوکی ماس لري کوم غټ ماس ولګوم ماس سیوا کم نو بیا چې مخکې دا کوم فریکوینسي سره د وایبریشن کوم او زه اوس ماس سیوا کم نو دا به د هغې نه کم وایبریشن سره ځکه چې د فریکوینسي او د ماس ترمنځ انورس ریلیشن دی. سیم دلته هم چې کله ورته خلک ور وخیږي ګاډی ډک شي، صحیح ده، ډېر کسان پکې کښېني نو ماس به سیوا شي، چې ماس سیوا شي نو لہٰذا دغه فریکوینسي به کمه شي د کار د او اسیلیشن والا. بی نمبر ډیکریز په دې کې کریکټ دی. Students, MCQs number 5 के वही pendulum completes 12 cycles in 2 minutes. What is its frequency? यो पेंडुलम दे 12 चक्कर मुकम्मल कई पर 2 सेकंड की फ्रीक्वेंसी मालूम का आम तौर पर मंगा द फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन को नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड नو دی وخت خو یو سکند نه دی 2 منټ دی نو زمو سره طریقه شته منګه دی وخت کې چې 12 سایکل په 2 منټ کې مکمل شي نو منګه ته یو سکند چې کم دی معلومولې شو چې په یو سکند کې به دې څومره سایکلز پوره کړي او د فریکوینسي فارموله چې کوم د کوم ډیفینیشن دی دغه مطابق منګه دا معلومول شو. زموږ سره فارموله شته دی او دغه د پرځ اول ډیټا رو باسم نمبر اف سایکل ان دا ماته معلومه دي 12 دي او ټایم دلته چې کوم دی دا زما سره 2 منټ دی خو منټ دلته سټانډرډ نه دی دا په 60 کې ضرب ورکم چې سکندونو ته واړم نو زما سره به ټایم چې کوم دی دا شي 2 ضرب 60 دې نه به زما سره راشي 120 سیکنډز. صحیح ده. اوس چې کوم دی फ्रीक्वेंसी जमा से बराबर दा n by t यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन नو دلته 12 साइकिल 2 منټ اغستی دي یا 12 چکرو چې کم دی یعنی 12 چکرو چې کم دی 120 سکند اغستی نو 12 برابر مزه په 120 تقسیم کم نو دې تقسیم نو برابر شي 0.10. صحیح ده. نو a کریکټ دی په دې کې 40. MCQs نمبر 6 کې وایي چې a certain pendulum has iron bob. زمون سره خاص pendulum دی واغه چې کم دی iron bob دغه سټیج دی. pendulum زمون سره څه یو سپورټ دا غي سره یو تار او دا غي دی بل سره چې کوم دی ما سټیچ وي نو بس دې سیټ اپ ته مونږه سمپل پندولم وایم. دا شنه سمپل پندولم دی او دا غي چې کوم لاندې سره ته یو آیرن باب مونږه ټیچ کړی دا غي ماس ایم دی. ها when iron bob is replaced by lead bob مونږه دا آیرن باب ماس چې کوم لاندې لګیدل او د لری کو د په ځبانه مونږه لیډ باب لیډ انتهایی درون وي ډیر زیات وزنی د په بیټرین کې اکثر استعمالېږي لیډ اسید بیټرین چورته وي دا و چې مونږه راوړو سایز بالکل سیم دی ځکه چې د سایز بدلیدو د وجه نه د پلند باندې اثر پریوزي د پندولم نو مطلب آیرن په ځای باندې مونږه لیډ یوز کو چې ماس یې زیات دی نو د ټایم پیریډ اټس پیریډ ویل بي د ټایم پیریډ باندې به اثر پریوزي نو که مونږه د سمپل پندولم ټایم پیریډ فارموله ته وګورو ټي = 2 پای انډر روټ ال بای جی دا فارموله
په دې کې د ماس ذکر نشته او دلته دوی چې آیرن باب هم لري کو لیډ باب هم راوړو د لیډ باب ماس سیوا وي اټ مینز کم ماس او بیا وروسته ماس زیات کو نو دې د وجه نه په دې ټایم پیریډ باندې اثر پرې وځي زیاتېږي به کمیږي به کنه سیم وي چې ماس پکې نشته لہذا په ماس باندې هیڅ قسمه ډیپند نه کوي کو ته ماس زیات کې او کو کم کې د سمپل پنډولم سره دا به یو چکر په اقوم ټیم کې مکملي او صرف ډیپند کوي په لینث باندې لہذا د دې آپشن زموږ سره سټي سیم یعنی کې ټایم پیریډ باندې با ته آیرن باب یوز کې او هر یو باب استعمالي خو هغه باندې اثر نه پریوزي بهرحال و چرته ته ماسونه سیم والی او سایز دی ولا چینج کو نو بیا به د لمبای چینج کیږي مثلا د دې سپورټ نه والا د دې بال د منځه پورې دا د پنډولم لند دی او چې کله ته د دقه ماس ولې بل والی خو هغه غوندي غټ سایز کی سیده پرسیدل غوندي سایز یې سی وای او دا غلن چې کله دې حساب نه سپورټ نه والا داغه د سنټر پورې او زره خبره چې د لین زیات جوړیږي نو د لین ته د پلین کې فرق راځي دیو جن موږ دلته ویل چې سیم سایز باندې موږ چې کم د اثر نه دا شان کو چرته ته داغه په ځای باندې ته لیډ باب والی او هغه وړو کې سایز والا والی نو بیا هم لین چینج کیږي او داغه د وجه نه په ټایم پیریډ باندې اثر پریوزي نو دوی دلته پیور مطلب د ام سی کیوز کې دا دی چې را ام سی کیوز نمبر 7 کې وایي چې اویو ترانسپورټس ویو چې کم دی کله یو ځای کې پیدا شي دا یو ډیسټربنس دی او دا چې کم دی یو ځای بل ځای ته ځي نو دا شی ترانسپورټ کوي انرژي بټ ناٹ میټر انرژي دی یو ځای بل ځای ته وړي او میټر نه وړي نو بالکل ایگزیکټلی ا پکې کریکټ دی چې کله ویو په میډیم کې پیدا شي نو دا انرژي یو ځای بل ځای ته وړي او میډیم پارټیکل جست وایبریشن کوي او اوسیلیشن کوي چې هغه هم دی یو ټایپ اف موشن دی خو نیټ موشن زموږ سره نه دی نو دیو جن موږ یو اگزامپل په کتاب کې ویلو چې فرض کړئ یو فرند د بل مرګري لاس ته یو بال ورولي نو په دې وخت کې دا بال د لاس نه هلته لاړې میټرم لاړې او انرژي هم لاړه دغه لاس یې خوږ کو صحیح ده نو آیا دا ویو دی که نه دی نو موږ چې نه دا ویو نه دی ځکه چې په دې کې بال بذاتې خود د لاس نه هلته لاړې نو ټیک د انرژي لاړه خو میټر هم لاړې لہذا دا د ویو اگزامپل نه دی نو دلته چې کم دی زموږ سره ا کریکټ دی انرژي د ویو چې کم دی ځنه بل ځای ته وړي او میټر نه وړي نو ا کریکټ ام سی کیوز نمبر 8 کې وایي د بینډینګ اف ویوز اراوند د ایجز اف ابسټیکل دوی چې کله ابسټیکل مخه تراشي او باقي وړو کې شان سوري کناري جوړي کی یو طرف په بل طرف ته دا غنه چې کله ویو پاس کیږي لکه مثلا ویوز روان دي داسې ټیک ده ویوز داسې روان وي یا ویو فرنټس روان وي کوم ته چې موږ دلته ویو فرنټس ویلو داسې پلین ویو فرنټس هم کې دي شي او زموږ سره چې کوم دی سفیریکل ویو فرنټس یا ویولټس هم کې دي شي او هغه مخ ته دیوال یا یو رکاوټ رالی صحیح ده دا رکاوټ چې کوم دی وړو کې شان سوري لري نو دې نه به دا ویو چې کوم دی کله دې ځای ته راورسي دې ځای دا ویو راورسي دا نور ویو به ټول بلاک شي دا پاره دا ټول ابسټیکل دی او دا لو غوندې وړو کې اوپننګ چې دنه به دا ویو پاشي په دا ویو به بیا چې کوم دی زموږ سره د کنارو سره رو چې کوم دی کېږي دا به بینډ کېږي یعنې که دا به رو سیوا کېږي ویولټ چې کوم سایز دی دا به نیکسټ ویولټ به دغه نه غټ وي نیکسټ ویو فرنټ به دغه نه غټ وي نو دې فنامنا ته چې ویوز کوم دا فنامنا لري دې ته موږ ډایفریکشن اف لایټ یا مطلب ډایفریکشن اف ویوز وایي لہذا ریپلټینګ کې موږ دا ابزرو کړو ساوند ویوز او دا شانته واټر ویوز یا الکترومګنیټک ویوز ټول چې کوم دی دا ډایفریکشن لري سټوډنټس څنګه چې تاسو ته پته را شاسې اکیډمي یو فیسبوک پیج او یوټیوب چینل لري ستاسو لپاره راوړي په پښتو کې مختلف د فزکس کلاسونه په اسانه طریقه باندې مختلف ایکسرسایز نومیریکلز یا ام سی کیوز هم حل کوو نو لہذا موږ ستاسو نه د کوآپریشن چې کوم دی توقع لرو موږ سپورټ کوي په فیسبوک باندې او سپورټ کوي په یوټیوب دواړو باندې ان شاء الله موږ په دواړو باندې ټارګټس ته نږدې یو 1000 سبسکرایبر ته او په فیسبوک باندې 5000 فالوورز ته نو تاسو د تعاون به ان شاء الله موږ ته انتظار ي ثانک یو ویری مچ فار سپورټینګ شاه صاحب اکیډمي